زما ګرانه زما ګرانه زما خوږه څنګه یې تا خپله کله هیروین استعمال کړی دی؟ نه نه مې ده کړې خو د ډېرو درملنه مې کړې. کوم څوک دې ژغورلی دی ډاکټر صاحب؟ هو البته ځینې شته چې اوس هم درملنه روانه ده خو ځینې له منځه لاړل. ښاغلی ماماتي تاسو هم باید هڅه وکړئ چې دا عادت مو ورک شي. باید تازه شیان وخورئ. خو زه هېڅ اشتها نه لرم. یو څه خو باید وخورئ ښاغلیه. زما لاسونه خلاص کړئ. د ډوډۍ په وخت کې خلاصوم خو د دې لپاره چې ځان ته زیان ونه رسوي نو یو څه وخته به تلړې وي. سمه ده. پرېږده چې مرسته وکړم. لاس مو بې حسه شوی. یوه شېبه. بس زه نور نه غواړم چې وخورم. سمه ده تاسو دا نیسئ. ورهانه پوهېږي چې څه وایې؟ په خدای چې رښتیا وایې ماما جانه. وایې ماماتي ښه نو اوس به څه کېږي؟ نه پوهېږم ماما مونږ هم ډېر ورته خفه یو. کله چې انسان کوم کار کوي دومره ورته مهمه نه وي خو همدا چې کله یو ښه ملګری د یو بد کار سره مخامخ شي بیا نو نه پوهېږي چې څه ووایي. کاشکې زما لاسونه مات وای او هغه کار مې نه وای کړی. څومره مې خدای ته زارۍ وکړې چې ما وبخي ورهانه خو نه دا ورځ مې باید لیدلې وای. ورهانه څه درته وایم ماما جانه ته خو کومه ګناه نه لرې. خدای پوهېږي ورهانه چې کومه ګناه مې کړې چې دا ورځ مې په ژوند کې ولیدله. پرېږده نو باید ښې خبرې وکړو چې وخت مو ښه تېر شي. ستا د نکاح خبرې مې مخته وړې اسنادونه مې تیار کړي. اوس نو زما کارونه پرېږده. ماماتي څه کوي هغه ته اندېښمان یم. هېڅ نه پوهېږم چې اوس هغه غریبه څه کوي. ماما ته خو له ما نه ښه پوهېږي. په دې اړه زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ما نه دي لیدلي چې څوک له دې زارو نه خلاص شي.
ماماتي خو خپله دا کار نه دی کړی هغوی په زوره ورته پیچکاري کړې ده او رهانه جان پولاد ته ووایه چې له سکندر نه ځان لرې وساتي د هغه شاته ډېر خلک ولاړ دي نن یې ماماتي ته ضرر ورساوه سبا ته هم داسې نه پرېږدي رئیس صاحب زه مو وغوښتم تا د چا پیسې چاته ویشل دي مورو د سازمان پیسې مې خپلو خلکو ته ورکړي دي رئیس صاحب که نه دا دا چا ویلی وو په دې کې د هېچا لارښوونې ته اړتیا هم نشته دې ته ناوخت وایي رئیس صاحب زموږ بېوزلي خلک هرې خواته پریشانه ګرځي او راګرځي او هر څوک ورته زیان رسوي د دې تاوان څوک ورکوي مورو هغوی چې هر څه ما تکلیف او زحمت ویني نو سازمان هم دنو پیسې ورکوي د هغوی زحمتونه زموږ ځواک سبب کیږي ته غواړې زموږ زحمتونه له منځه یوسې مورو ها رئیس صاحب که غواړې چې ما سره بحث وکړې نو زم خبرې لرم غواړې چې ما ګناهګار ثابت کړې له کله نه د خلکو سره مرسته کول د سازمان د کمزورتیا لامل شوی د رئیس صاحب ووایه که نه مورو همدا چې مو تا ته پیسې در وسپارلې بیا له تا نه شتمنو بوی راپورته شو خو شتمن خلک خپلې پیسې نه بلکې د نورو پیسې په خیرات ورکوي دا مې په ژوند کې تر ټولو لوی سپکاوی دی چې شوی دی زه هر څه کیدی شم کم عقل کیدی شم غوړه مال کیدی شم جاسوسیم کولی شم دوکه‌باز کیدی شم د یو چا په ضد دسیسه جوړولی شم خو هېڅکله هم شتمن نشم کیدی ښاغلیا نشم کیدی ما باندې هر تور لګولی شئ خو د شتمنۍ هېڅکله نه یعنې چې کیدای شي ته یو جاسوس هم واوسې مورو داسې سزا به درکړم چې ټول عمر یې په یاد ولرې له مرګ نه خو پورته سزا نشته بالاخره یوه ورځ ټول هم دې ځای ته رسېږو ټول زه یو سوچه انقلابي یم پوه شوې او ما ته یوازې هغه انقلابي سزا راکولی شي چې هغه هم سوچه وي د بادي غوزه په کومو کارونو کې مهارت لري د کور په کارونو کې وروره په نورو کارونو نه پوهېږم سواد هم نه لرم اوس تاسو چای تیار کړئ او پاککاري م وکړئ تر یو څو وخته همداسې دوام ورکړئ مېرمنې بیا به زه له رئیس سره خبرې وکړم هر څنګه چې ستاسو خوښوي د تا ته روغلو د شرکتونو اداره به ورنه واخلي داسې ښکاري چې واک به یې لور ته ورکړي او یالچن یلدز به وکیل وي بیا وروسته به د تا ته روغلو روغتیا پلمه کړي او بالکل به یې له شتمنیو نه بې برخې کړي کوم بل څوک خبر دی څوک خبر نه دي امنیت ولې مداخله نه کوي موږ خصوصي سکتور یو که چېرته موږ مداخله وکړو بیا به قیامت جوړ شي او بله دا چې امریکا نه موږ ته په ښه نظر نه ګوري هغوی د اسکندر سره اړیکه پرېږي له تاسو سره څه کار لري چې هر څه کوي لاسلیک کوي زر کوه خو ته چاته په تمه یې د ښاغلي فواد لاسلیک هم اړین دی نه پوهېږم چې چېرته دی ګرانه ماته یوه قهوه راوغواړه ښاغلي فواد ته یو قهوه راوړئ ته چېرته وې فواده د شرکت ټول حسابونه مې کتل د شرکتو اداره کول څومره سخت وي ښه نو ته په حساب اوسه پوهېږي چې ویې ګورې فواده خو زه باید ولې د خپل پلار له شتمنیو څخه تېر شم ژوندی اوسه ګرانې درومش ښاغلیه ښاغلی فواده هماغه لاسلیکۍ چې نښه کړي مې دي صبر وکړه یلدزه څو شېبې صبر وکړه چې یو ځلې خو یې ولولم
وروسته بیا یې لاسلیک کوم که غواړې زه به یې درته ولولم نه زه یې خپله لولم کمال چېرته دی المان ته تللی دی ښه دی چې بیا فرانسې ته نه دی تللی که چېرته زه د سرکوزي په ځای وای بیا مې کمال فرانسې ته نه پرېښوده وکالت یې ما پورې اړه لري ګرانه ته خو هسې نن زموږ ټولو وکالات لرې فواده ته په موږ باندې باور نه لري ته مې خو په پلار باندې باور نه لري ایږې ښاغلی فواده خیاط مو د اندازې لپاره راغلی سمه ده زما کوټې ته یې بوځه زه درځم فواده راشه دا پاڼې لاسلیک که بیا چارې خواته ځې لاړ شه پوه شوې ایږې پرېږده نو ګرانې ومو ویل چې لولم یې بیا یې لاسلیک کوم ماماتي چا وژلی ده چا نه ده وژلی ماماتي ښه دی اوه نو اوس چې له خیره ښاغلی داود هم ښه شي بیا به زه تر یوې میاشتې دلته استراحت وکړم خو که ته نیم ساعت وروسته شرکت ته ورنشي بیا به نه ښاغلی داود ښه شي او نه به ته استراحت وکړی شي څه خبره ده په شرکت کې څه شوي یلدز غواړي چې خپله شرکت اداره کړي یالچین بیلوته نه مې ته خوښېږې او نه مې د رئیس خوښېږي خو زما نه دښمن یم او نه مو ملګری یوازې خوشحاله اوسئ باور نشم کولی ښاغلی قدرته تاسو څنګه دا عکسونه اخیستي دي زه به ولې دا عکسونه اخلم وکیل صاحب دا یې ما ته رالیږلي غواړم تمتې خبر شي نور کوم څه شته هو البته چې شته یو کسټ شته ما ته یې راکړه اوس خو ستونزمنه ده ښه نو مانه څه غواړې لکه څنګه مې چې ویل کوم څه نه غواړم خو اوس دا ثبوت له ما سره دی باید ځینې غوښتنې ولرم ته په پارلمان کې څو تنه لرې چې ستا خبرې ومني کوم ملګری چې په پارلمان کې لرم زما خبرې مني ښه دومره چې یوه ډله ورنه جوړه شي هو هغوی خپله یوه ډله دي یعنې چې تاسو په پارلمان کې خپل ځان ته یوه ډله جوړه کړې که نه وکیل صاحب او ورور ته مې هم وویل ابراهیمه سیاست یوه ناولې لوبه ده مخ ته به د عکسونه درته کېږدي بیا به له بلې خوا نه د دیموکراسۍ خبرې راته کوي رښتیا وایي ښاغلی فکرته خو ابراهیم جانه تاسو هم ډېر پام کوئ هر څه ته پام کوئ د سونا له حمامونو او له هوټلو نه لرې اوسئ ونه وایئ چې نه دي وویلي که یو ځل ستا په ضد ثبوت پیدا که بیا څه نشي کولی زه له داسې کارونو سره کار نه لرم ښاغلی فکرته هر څو کارومرو یو د ضعف ټکی لري ابراهیمه ښایي چې تر اوسه به ورسره نه یې مخ شوی بیا ونه وایئ چې نه دي وویلي ښاغلی فکرته آیا تاسو زما په اړه کوم څه اورېدلي او دا چې په کوم څه پوهېږئ که څنګه ګوره که نه څو خبرې مې وکړې بیا سم د لاسه وډار شوې یعنې لکه چې کوم پټ کار لرې نه ښاغلی فکرته لرې خو ته خپل هم خبر نه یې تاسو چې وایې لرئ نو حتما لرم یې ښاغلی فکرته یعنې څه شی کېدی شي ابراهیمه ما مې ورور ته هم وویل چې ابراهیم د میرمنو لپاره یو ډول خاص احساس لري خو پام دی وي چې دومره یې تر اغېزې لاندې را نشي که نه نو بیا به ځان ورنه هیڅ خلاص نشي کړی په کلونو به ستونزې ولري یوه ورځ نه یو ورځ به بدلون وکړي او لومړنی کس چې سلام ته به د علیکم سلام نه وایي
هغه به زه یم پوه شوې ابراهیمه. سمه ده ښاغلی فکرت، اندېښنه مه کوه. لور دې تر اوسه پورې نه ده راغلې ابراهیمه. هغې ته یو کار وسپاره تر څو چې تجربه ترلاسه کړي. زمانه خرابه ده ابراهیمه. مېرمنې شي. سمه ده، ورته غږ کوم. فواد لاسلیک وکړه که نه؟ خیاط ډېر ښایسته ټکري راوړي وو ګرانې. اوس چې هر شی به ویل لاسلیک کوم یې. ښه نو ډېر ښه. ښاغلیه دننه جلسه ده، وبخئ دننه څوک نشي تللی. غوښه بې عقلې له مخې نه مې چېرته چې همالته ودرېږه. تا ځان ته څه فکر کړی پیلوته؟ او په اصل کې تا ځان ته څه فکر کړی؟ تا څنګه جرأت وکړو چې زه دلته اوسم او ته وسله راوړې بیلو ته؟ بخښنه غواړم مېرمنې جې، ښاغلی فواد چېرته ده؟ ګرانه ته یې؟ فکر مې وکړ چې امریکایان راغلل غچ اخیستلو لپاره. دا شیان په فلمونو کې ښاغلی فواده. بیلو ته زه اوس جلسه لرم، ته د باندې لاړ شه. صبر وکړئ چې زه مو ګورم د څه شي جلسه ده مېرمنې جې. د دې شرکتونو رئیس ښاغلی داود دی او د هغه په نشتون کې د هغه وکیل فواد تا ته روغلو دی. یا به دلته د مېرمنې جې یا به د ښاغلي فواد نوم لیکل کېږي او یا به هم دلته قانونو ټول ته له منځه وړم. چاته نه اوس چې راته هر څه وایې څه درته نه وایم. په داسې رهبرۍ دې لعنت وي، لعنت دې وي. لالا ښایي چې تاسو خپله مخته تللي وای. ته هم دا وایې چې زه یو برجوایي یم چاته؟ نه خو زه پوهېږم چې له هغوی سره څه وکړم. بس دی نور. چاته نه زما انسان دوستي چې هر څومره ډېره شي که نه همدومره مې سازمان سره مینه کمیږي. ښه نو انقلاب څنګه کېږي؟ د انقلاب مینه خو زما په رګ رګ کې د چتو ګله. فاضله مدینه یعنې څه؟ د روم پورتنۍ او د المان کتنۍ برخه. د پراګ ښیې؟ پراګ دې ووهه چاته نه پراګ. د انقلاب مینې ته ما په خپلو افکارو کې ځای ورکړی دی. زه غواړم چې ټول خلک یو بل سره ورونه ووسي، تعصب له منځه لاړ شي، ټول خپلو حقونو ته ورسیږي او نړۍ کې خوشحالي او هوساینه وي. خو کله کېږي زموږ په کلي کې. کوم کلی؟ پیمیش کې لالا. اوس به مې تا ته م ویلي وو کلي ته دیم او فیوډالي فکر ته دیم بې عقله. اوس ووایه چې باید څه وکړو. لالا بل کار نه و چې له لارښود سره مو دښمني پیل کړه؟ چاته نه. زما پټ نوم څه و؟ څه و لالا؟ د ښار ګیداړه ده. ګیداړه بې علاقۍ نشي کېدی او موروم بې د چلو ول نه. ته وږی یې؟ هو. زه نه لاسلیک کوم. مېرمنې جې زه ستاسو په مخ کې نه بلکې ستاسو د پلار په مخ کې مسؤلیت لرم. که مو چېرته یو ځل بیا انکار وکړه مېرمنې جې پرته له ځنډه مو وژنمه. ایژې
څه زه اوسم او څه ته هېڅ پروا نه کوي که دې کوم څه ته اړتیا وه راشه او له مانه یې واخله زه خو تا نه ناهیلې کوم ښاغلی فواد یم لاسلیک کا ګرانه دا یو لوی مسؤلیت دی نو خدای دې وکړي چې زه یې له ودې ووځم تاسو په ما باور ولرئ ښاغلی فواده همدا چې زما پرته د مشورې نه کوم څه لاسلیک نه کوم دا ماته بس ده اوس تا ژوندی پرېږدم یلدزه یوازې د اوس لپاره اصل کې خو ته اوس ژوندی پاتې کېږي بیلو ته د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه دفاعګانې تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ د فعالولو لپاره 8435 شمیرې ته ولېږئ د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده خباورر اوهو جنت اوروره ته خو یو ځل خبره ته پرېږده که نه هغه نجلۍ د خانجي غلو له کور څخه وتلې ده بیرته خپل کور ته راغلې په ځمکې یې ځان اچولی و او همداسې په خاورو راتاوېدله وروسته مې ولیده چې یوه ډبره یې د هغې تر موټې یې لویه وه هغه یې واخیستله او پرته له دې چې وویرېږي نیمګړې هیلې خباورر 6 بجې ډېره مننه دارو موشه مبارک ته شخورې ډېره مننه وروره خدای دې له تاسو نه راضي اوسي تاسو کوم څه څښئ وروره نه خورې که کوم څه مې په کار وي درته یې وایم رئیس مېرمن غمزه خوشحاله شوم زم همداسې مهرباني کاظم د ماماتي په اړه درته وویل که نه هو راته یې وویل خوشحاله شوم چې ژوندی دی خو خفه هم شوم ماماتي داسې سړی نه دی چې د خپل شخصي ژوند په اړه هر چا ته ووایي نه پوهېږم چې ستاسو دواړو اړیکه څه ده خو مې غوښتل چې تاسو هم د هغه له حالته خبر اوسئ ډېره مننه ماماتي به ډېر وخت تر درملنې لاندې وي او دا به یې د ژوند سخت پړاو وي که ته نه غواړې چې د دې مسلې بار ته اوږه ورکړې بیا زه خپله ماماتي ته وایم غمزې او هغه هم داسې کس نه دی چې ستا په مجبوریت پوه نه شي یوه ورځ به پوه شي ما له ماماتي سره دومره وخت نه دی تیر کړی او زموږ اړیکه لږ بل ډول ده خپله ماماتي هم بل ډول دی خو
زه غواړم چې د ژوند په سختو ورځو کې ورسره اوسم. په دې خبرې مو ډېر خوشحاله شوم، خو پوهېږې دا کار رښتیا هم ستونزمن دی. هغه ماماتي چې تاسو پېژانده، زه په دې ډاډه یم چې اوس به هغسې نه وي او کله کله خو ځان نشي اداره کولی. خو که ستاسو په ځای وای بیا مې ځان ورنه لرې نه ساته. زما چې هر څه له واسې پوراوي کوم یې، لږ تر لږه هغه باید یو ځلې ووینم. تاسو به هغه ووینئ، خو اوس نشي کېدی. اوروره دا اسکندر به موږ ته لوی سرخوږی جوړ کړي. سرخوږی خو لا مخکې نه جوړ شوی، هغه داسې وایي وروره خپلې پیسې مو وباسئ چې زما پلان ترسره شي. نو ته ووایه چې اوس له دې نه پرته موږ ته بله لاره پاتې ده. اوروره پیسې خو زموږ نه دي، که زموږ خپلې وای نو استلي به مو وای. ځکه خو هغه وایي چې ځینې پیښې باید رامنځته کړو. ته هم هغوی ټول وډار که. لومړی دوبۍ ته لاړ شه، له هغه ځایه اربیل ته لاړ شه. د هغه ځي تجارانو ته ووایه چې په ترکیه کې وضعیت ښه دی، تر څو چې دلته پانګونه وکړي. اوروره زما اربیل هېڅ نه خوښېږي. ښاغلی جلال زه نه ځم. خو نه کېږي بادري، ځکه هغوی به تا په 2 دقیقو کې ووژني. تا د سازمان د خلکو سره څه کړي؟ کله چې لاړم هغوی سره به سوله وکړم او اړیکې به مو ښې کړم. که ستاسو اجازه وي. ښه نو ته څه وایې جماله؟ زما په نظر لاړ دې شي. بادري خو نور کومه غلطي ونه کړې، تر اوسه ډېر کارونه پاتې. اوس به ملک هم استانبول ته راشي. زه خو مالک سره کار نه لرم ښاغلی جلال. هغه که د سړک په سره مونږ ورم نه پېژنم. لیونتوب مه کوه بادري، وایي ملکه د سړک په سر ګرځي. ورځه خپل کار ته دې پام کوه. زه خو هېڅ نه پوهېږم چې د اسرائیل ته د اسکندر پته څنګه وښیم. جماله واخله ته یې ورته ووایه. اوروره بدري دې ورته ووایي، زه م هغوی نشم پوه کولی. ښه نو ډېر ښه، شپې ته یې ورته ورلېږو او سبا سهار یې وچوئ. همداسې به وکړو ښاغلیه. ناظم جانا هغه کس مې چېرته ویلو پیدا دی که؟ هلکانو پیدا که ښاغلیه. داسې کس دی چې ایران ته تل تګ او راتګ کوي، پیسې یې ډېرې خوښېږي. هغه به د دې پاڅون مسؤلیت په غاړه واخلي. په غاړه به یې وانخلي، زه ډاډه یم. خو هغه ته ټوله سیمه ور وښیئ او که یې نشي ښخولی په کامره کې ورته فلم واخلئ او ویې ښیئ، بیا یې سبا سل ځلې له هغه نه څېړنه وکړئ. داسې نشي چې بیا لکه بزدلې غوندې افشا نه شو، او زه دا هېڅکله نه غواړم. په دې جنایت کې موږ باید په هېڅ ډول ګرم ونه بلل شو. ته پوه شوې؟ اوس د افغانستان روښانغوره لیگ 1393 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 842553 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. سبا شپه ګوره خواخې جانې، ما ته خواخې جانې مه وایه. په لویه لار کې چې ودرېږم د ټولې نړۍ خلک چې ما په تیږې وولي دومره به په تکلیف نه شم څومره چې ستا د خولې نه زه د خواخې جانې کلمه اورم.
مدوبالا ریشاب کندرا لما سره مینه کوي تا ما ته دروغ ویل کنه راځه له دې ځای نه ارکې مدو ته ما یوازې نشي پرېښودله مدو سبا شپه مدهوبالا 8 بجې او 10 دقیقې. ته یو ځل خپل ځان ته وګوره او د دې خبریال دې موټر ته وګوره که د هغه په موټر کې سپور شي او یا خپل موټر کې بیا هم درته برجبا وایي زه هم شتمن شوم لعنت دې وي ښاغلی ملات که مورو ووایي خوشحالېږم زه یو ستاسو د مینهوالو څخه یم زه م یو د هغو کسانو څخه یم چې تاسو په دې لیکونو مې زړه بایللی دی او په دې باور یم چې یو بل نه ډېره ګټه اخیستی شو ښاغلیه که رښتیا ووایم دا چې تاسو ونه وویل چې زه مو د څه لپاره دلته راغوښتی یم نو ډېر په اندېښنې شوم مورو پوهېږم چې تاسو د سازمان په اړه څه فکر لرئ خو داسې مسایل دي چې تاسو مور نه خبر نه یئ کوم مسایل اخانو تاسو تر اوسه پورې په سازمان کې د یوې لویې ډلې او اړیکې په اړه څه اورېدلي دي ښاغلیه زه هېڅ پوه نه شوم چې ستاسو هدف له چا نه دی پرته له اسکندر کبیر نه بل هېڅوک هم نه دی ښاغلیه کېدای شي چې دا راته ووایي د سازمان کومې برخې سره اړیکې لري تاسو ته به هر څه یو یو ووایم ثبوت لرې اوس خو کوم ثبوت را سره نشته خو تیاروم یې په خپل کتاب کې یې ولیکئ زه پوهېږم چې د دې ډول مسلو په اورېدو ستاسو حس قوي کېږي او خپله مېرمنه به په 3 ورځو کې مونو ګورې تاسو په رښتیا هم یو انقلابي یئ ښاغلیه ستاسو اسرائیلي میلمه راغلی ورته ووایه چې راشي ناظم جان په خیر راغلی ښاغلیه تاسو غواړئ چې انګلیسي خبرې وکړئ زه په ترکي پوهېږم تاسو څنګه یئ ډېره مننه کوم تاسو څنګه یې ښاغلیه ډېره مننه کوم مهرباني وکړئ څه شی درته راوغواړم ښاغلیه هېڅ هم نه ښاغلي جلال ماته وویل چې تاسو ماته اړتیا لرئ مهرباني خبره مو اورم ما تل ستاسو په څېر د باور وړ کسانو ته اړتیا درلوده ښاغلیه زه فکر کوم چې امریکایان ډېر عجیب خلک دي او پوهېږم چې د منځني ختیځ له پیښو نه بې خبره دي کله چې د هغوی خپلې ټول ټاکنې وي نو بیا پوره د 2 کلونو لپاره ټوله نړۍ بوخته ساتي ستاسو ګټې زما له ګټو سره بیخي برابرې دي پوه شوې ښاغلیه ښه نو ستاسو ګټې څه دي موږ غواړو چې د سیمې په کچه باید 2 ځواکه وي ښاغلیه یوه یې ترکیه وي او بله یې اسرائیل د دې لپاره چې دا دواړه هیوادونه د تل لپاره ځواکمن وي او ستر هیوادونه شي نو باید هڅه وکړو چې یو بل سره یووالی ولرو او د ګډ دښمن په مخ کې چې ولرو نو باید لا ځواکمن واوسو څنګه ګډ دښمن یعنی سیاسي اسلام زه کولی شم چې ستاسو ستونزې له CIA سره حل کړم
خو په دې بدل کې ستاسو ملاتړ د عراق په شمال کې درنه غواړم. باید له موږ سره اوسئ. کومه موضوع چې تاسو یاد کړه زه هیڅ پروا نه لرم. چې هر ډول تاسو غواړئ هماغسې به کېږي. زه تل دومره خاوره غواړم چې وکولی شم ورباندې حاکمیت ولرم او له هغه نه ډېره نه. سبا شپه سبا نه صحیح ده نه صحیح ده. هی هی مورې ما وبخه ما وبخه ما ونیسه. پام کو شورا پام کو. پلازمینه باید خوشی کړو پلان. خپل کورنۍ دی واخله او ځه. زه چیرته هم نه ځم. سعید او شورا سبا شپه 9 بجې له لمر څخه. سبا شپه ګوره خواخې جانې ما ته خواخې جانې مه وایه. په لویه لار کې چې ودرېږم د ټولې نړۍ خلک چې ما په تیږې وولي دومره به په تکلیف نشم څومره چې ستا د خولې نه زه د خواخې جانې کلمه اورم. مدوبالا ریشاب کندرا لما سره مینه کوي. تا ما ته دروغ ویل که نه؟ راځه له دې ځای نه. ارکې مدو ته ما یوازې نشي پرېښودله. مدو سبا شپه مدهوبالا 8 بجې او 10 دقیقې. ته دلته څه کوې احمقه؟ زه د لیدو ته راغلی ماماتي. فکر مې وکړ کوم بل څه به دې په کار وي ماماتي جانه. په کار مې دی. هو ډېر مې په کار دی. راوړې دي دي شاته دي دي په یو شرط چې هر څه درته وایم ته به هماغسې کوې. اوس نه پرېږده. دومره خبرې مه کوه. ووهه ومې وهه ومې وژنه احمقه ومې وژنه ومې وژنه ومې وژنه ومې وژنه. زما لاسونه خلاص کړئ. زه له منځه ځم. لاسونه مې خلاص کړئ. ورورا پرېږده چې زه د ماماتي ورور لیدو ته ورشم. کله چې ما وګوري په قرارېږي. ښاغلی اجازه نشته. ته څومره خبرې کوې بې عقله. لرې شه مخې نه مې لرې شه. د سړک د څراغونو برق لاړ. پرېږدئ هېڅ پروا نه لري ګرانې. مهمه دا ده چې د کور برېښنا لاړه نه شي.
وایم چې خلاص مې کړئ لاسونه مې خلاص کړئ ورور جان آرام اوسه ورهانه خلاص مې کړه لاسونه مې خلاص کړه ورور خلاص یې کړم بیا قریب کوه کاظمه کاظمه ما ته دوا راوړه وروره د څه شي دوا زه به مړ شم ورته وایي اړتیا لرم یوازې یو ځلې ورانه یو ځلې یو ځلې لاړ شه دوا راته راوړه یوازې یو ځلې لاړ شه ورانه دوا راوړه ورانه لاړ شه مړ به شم ورانه ورانه دوا راوړه رئیس څه فکر کوي مامتی ورور به می خشي کنه کاش که په دې پوهېدای عبدالحیا کاش که پرته له دې چې صبر وکړو بله چاره هم نه لرو هغه دوا چې مو ویلې وه ور یې کړه پرون شپه مو ورکړه خو لږ په کراره شو خو تر اوسه 6 ساعته نه دي شوي باید تر یو وخته پورې پرته له دوایي نه ګزاره وکړي ورک شه ورک شه ورک شه ورک شه دروازه خلاصه که خبرې که ښاغلی پولاد وایم خلاصه یې که زه به په یو ټیکسي کې لاړه شم نه زه به دې خپله ورسوم نه ته ستړی زه خپله ځمه ګرانه د څه شي ستړی زه راحته یم آی ټلیفون مې زه موټر چلانوم او تا ته په تمه یم سمه ده سباورر اوهو جنت وروره ته خو یو ځل خبره ته پرېږده که نه هغه نجلۍ د خانجي غلو له کور څخه وتلې ده بېرته خپل کور ته راغلې په ځمکې یې ځان اچولی و او همداسې په خاورو راتاوېدله وروسته مې ولیده چې یوه ډبره یې د هغې تر موټې لویه وه هغه یې واخیستله او پرته له دې چې وویرېږي نیمګړې هیلې سباورر 6 بجې د امریکا ولسمشر نن لندن ته موخه د خوځښت جک بابر یو خاین دی باید پرې باور ونه کړو که د امریکا ولسمشر د سویل په ځنګل کې په قتل رسېږي نو بیا تاسو د نړیوال جنګ پسې یاست ما ته د بیرته تګ لاره شتون نه لري
رئیس د خدای شکر دی لیوانی بشم څه به وشي لاسونه مې خلاص کړئ ځان مې ډېر بد درد کوي ډېر درد وینم خلاص رئیسه دا ښځه نو څوک ده دا نو څوک ده چې امر کوي لیونی بشم یوازې د 2 دقیقو دپاره غواړم خبرې وکړم مونږ یوازې پرېږدئ ښاغلی پولاده هیله کوم نه زه هیله کوم وځه خلاص شو رئیسه ما له دې ځای وباسه زر مې وباسه ماماتي صبر وکړه لږ پاتې دی رئیسه پوهېږم چې لږ پاتې دي خو نور صبر نشم کولی دوی په ما یې زړه نه سوځوي یو ځلې یوازې یو ځلې مې پرېږده چې هغه پیچکاري وکړم در سره ژمنه کوم چې نورې نه کوم یوازې یو ځلې رئیسه خیر دی عذر درته کوم رئیسه یوازې یو ځلې مې پرېږده داسې نشي کېدی رئیسه په ما هېڅ باور نه لرې وایم چې یو ځلې ما کله ما تا ته دروغ ویلي دي رئیسه یوازې یو ځلې رئیسه خیر دی ماماتي دا کار پایل او پای نه لري نور امکان نه لري ولې امکان نه لري ها د څه لپاره نه لري رئیسه له تاره نور څه نه غواړم ښه 1 ګرام غواړم 1 ګرام ښه نه ماماتي زه نور نه پوهېږم بس راته راوړې یو که نه تا خو خپله زه دغه لعنتیانو لاس کې ورکړم ګوره ستا له لاسه زه دې حال ته ورسېدم ماماتي اوس به مې ماماتي ته هم څه ویلي او تا ته هم وایم ورته اړتیا لرم نه پوهېږې ماماتي ارام اوسه څنګه ارامه شم هغه زه څنګه ارامه شم ماماتي رئیسه زه یو ډېر بد سړی یم رئیسه هیله کوم ما وژنه ژوندی نشم پاتې کېدی د دې لپاره مې وژنه د دې لپاره ومې وژنه رئیسه درنه هیله کوم رئیسه نور نه غواړم سبا شپه زما په اند سازمان خپل خلک تصفیه کوي موږ ته هم همداسې یو خبر را رسېدلی و سبا شپه د لیوانو دره